بسم الله الرحمن الرحيم. ومن ثم أي ومن أجل كون الوصف الثاني في الخمسة البواقي كالفعل حسن قام رجل قاعد غلمانه كما حسن. لا يفيد لك لك يقود غلمانه وحسن أيضا قاعدة غلمانه. وقت جی من اول نمبر بحث کی تعریف د تابع کړي واغه هر هغه ثانی ته ویل کیږي چې معرب وي په اعراب د سابقه باندې مطلق من جهه واحده جهت د اعراب د دوړو یو وي. بدویم باس کی بیان د نعت شروط نعت کی اول نمبر تعریف کړي او هغه تابع ته ویل کیږي چې دلالت کوي په مطلقاً پاغمانه معنی کما چې مطبوع کی برتوی یا پاغمانه باندې کما چې د مطبوع په متعلق برتوی. به دویم جز کم دغه فواید بیان کړیو پنځه. کله د تعریف فایده ور کوي، کله د تخصیص فایده ور کوي، کله د توضیح او کله د مدح او کله د ذم فایده ور کوي. به دریم نمبر کې بیان د قواعد او اوله قاعده ویلی و چې نعت مشتقی و غیر مشتقی دواړه کېدلی شي. غیر مشتقی که چری وضع د هغه معنی دپاره شوي کومه چې موصوف کی په هغې دلالت کوي عموما وي او که خصوصا وي. دویم نمبر کله کله جمله خبریه دا د نکرې دپاره صفت واقع کېږي، شرط به دا وي چې عاید به پکې وي. داسې وکنه. دریم قاعده کی تقسیم کو د نعت دو اقسام ہوتا: نعت بحال الموصوف او نعت بحال متعلق الموصوف. دا دو قسم دي. اول کې نعت د خپل مطبوع د خپل موصوف په لسو اشیاء کی پنځو کتابي وي، او دویم کی نعت چې دی دا د خپل مطبوع د خپل موصوف پنځو نه په دوو کتابي وي. کم کم اغا رفع نصب جر کی یو داغی دیو تابعی وی او دویم تعریف و تنکیر کی دیو پات شلو داغا صفتی سیغا دا با مفرد ای که تسنیه بای که جمع بای مذکر ای که مؤنث بای پا دیکھ که با دا فاعل تابعی وی مشابهت بے دا فعل سره او فعل تابع دا فاعل وی نو دا بم تابع دا فاعل وی. دا قصه شروع وکنه نو اوس په دغه تفریعات دی وکښې ورته ښه. درېیمه قاعده تقسیم شروع دی. بهرحال دا خبره به کوم چې بس مخکې ځو. د نعت دویم قسم بحال متعلق الموصوف په دې کې نعت د خپل مطبوع موصوف د پنځو نه په دوه کې تابع وي، تعریف او تنکیر کې د هغې تابع وي، او رفع نصب جر کې د هغې تابع وي. او پاتې شلو افراد تسنیه جمع یا تذکیر و تانیث کې به دا نعت چې دی بحال متعلق الموصوف در خپل فاعل تابع وي. ځکه دې وخت کې د مشابهت د فعل سره یو فعل په دغه شیانو کې د فاعل تابع وي، دا به هم تابع وي. نه تفریعاتو ته وکښې بر وګورئ. اوله تفریع چې ده هغه قام رجل قاعد غلمانه. بروګری مرسب قام رجل قاعد غلمانه چونکه غلمانه اسم ظاهر دی او کله چې فاعل اسم ظاهر وي نو وحد الفعل ابدا وي او صفتی صيغه بشان د فعل د نو قاعد مفرد شو قاعد غلمانه. همدغه شان قاعدتون ویل شي ولی غلمانه مؤنث غیر حقیقی ده. فاعل چې کله مؤنث غیر حقیقی وي فعل مؤنث او مذکر دواړه راتلی شي، صفتی صيغه هم دواړه راتلی شي. په دې پوه شو او ته وګورئ. ومن ثم اي ومن اجل كون الوصف الثاني دې وجنا چې کېدل د وصف ثاني فی الخمسه البواقي کې کالفعل وي حسنا خمزیدار ترکیب ده دا قام رجل قاعد غلمان تزعب موفق نشتا كما حسن لکه څنګه چې دا ترکیب هم حسنو
قام رجل يقعد غلمانه وحسن أيضا دغشان دا ترکیبم حسن دے چه قاعدتن غلمانه مؤنثی وی وجه لأن الفاعل فاعل بدی کی مؤنث دے غیر حقیقی دے کما حسن تقعد غلمانه التفعیل کم تقعد یقعد دوار سی ولکه پوی گئی پی زکر مخی وضعف دا ترکیب وزویب دے قام رجل قاعدون غلمانه چې فعل اسم ظاهر دے او تبیم صفتی صیغه یا فعل دا جمع راوړي فعل چې کله اسم ظاهر وینو وحد الفعل دغه شان صفتی صیغه هم واحد وي عدالت وګورئ وضعف قام رجل قاعدون جمع راوړي غلمانه دا ترکیب ولی ضعیف دی ویلی انه بمنزلتی دا بمنزلت دا یقعودون غلمانه دی او یقعودون غلمانه ضعیف دی ولی ضعیف دی ځکه یو پیرا غلمانه فاعل دی او بل پیرا دا یقعودون کې چې دا واو دی دا علامه د فاعل د نو معلومی کې دی یو فعل څو فاعلان شو دوا او قاعده خلاف ورزي د پکې نو ورا والحاق علامتي المثنى صفتی صيغه کی یا فعل کی ملحق کول علامات د تسنی یعنی الف لګول قاعدانی غلمانه ولامانی مثلا یا د مجموعی یعنی وو علامه لګول فی الفعل بفعل کی کم فعل کی المسند کم فعل چې مسند وی الى ظاهرهما بظاهر کی امدیتا فعل خو مسند پتسنی صيغه کی بظاهر کی الف تی کا افعلی او بجمع کی وو تی افعلی نو ظاهر کی خود سے معلومی کی چې دا دیتا مسند دی حالان کی رستو فاعل مشتاغیتا مسند دی نو دیو فعل څو فاعلان شو ذوب شو کنه شو پکار خدا و چې ناروا وي امغه ته ناروا نه څه وایو ضعیف وجب بیان ورستو کا تاسو پوه شئ ويجوز جائز دي من غير حسن ولا ضعف يبل تفريد يبل ترکیب در خیمه چې کې حسن هم نشتا ضعف هم پکې نشته خو البته جائز دي نه پکې حسن شته او نه پکې ضعف درمیانه دي ويجوز من غير حسن ولا ضعف دا ترکیب قام رجل قعود غلمانه قعود قاعدون بزيت سوي يعني جمع مكسره کی ندل تبکار داده چې صفتی صيغه کې چې کله فاعل اسم ظاهر وي نو د فعل پشانی فاعل با فعل به څه راوړي مفرد صفتی صيغه هم څه راوړي مفرد نو بکار د چې قعود ام سینوي دغه د حجم ده لکه څنګه چې قاعدون ضعیف قعودون هم څه په خبره پوي شو کله چې فاعل اسم ظاهر وي صفتی صيغه چون کې بشان د فعل وي دا به مفرد راوړي جمع راوړلی ضعیف دي نو بکار ده چې قاعدون بشان قعودون هم ضعیف پس وس پوه شوي نبی ولی دا ضعیف نه لیدا خو ته جایز غني بلا ضعف پوه شو جواب مولوی سي قعود جمع مکسره ده کله چې اسم جمع شي په جمع مکسره نو د فعل سره مشابهت ختم شي ولی فعل په جمع مکسره سره جمع کیږي نه او سالم سره هو جمع کی یضربون تاسو نه پیږي ندلته څه کم شو مشابهت د فعل سره کم شو چې کم شو د فعل قاعده چې کله فعل اسم ظاهر وي وحد الفعل وبدا داري خامخا و چې د کې اوس نشته کنه پوه نه شو وګورئ وان كان قعود جمعا ايضا دام جمع پکار د چې دام ضعیف قاعدون بشان وجه لانك دا عدم ضعف وجه بیانې اذا کسرت کله چې دامات کړلو اسم یعنی جمع مکسر دی جوړ کړل المشابه هغه اسم چې کوم مشابه د فعل سره دی نو بدی مکسر کېدل سره خرج لفظا په اعتبار د لفظ سره دا اوتلو ان موازنه الفعل د فعل د موزون کېدلو مشابه کېدلو سره او مناسبت یو د فعل د مناسبت نو وتلو وللان الفعل شيء لا يكسر دا هو مكسر کیږي جمع مکسر ناراضي فلم يكن قعود غلمانه نو لند دا نشو قعود غلمانه مثل يقعدون غلمانه
الذي هغه يقودون غلمان يدوم اجتماع فيه فاعلان في الظاهر چا ظاهر کل تڅو فاعلان جمع دي دوا یو ضمیر او بل اسم ظاهر د څه معلومي کی کنه وس اعتراض وکا پکار د چې دا ترکیب ناروا وي قاعده مخالفت پکې دي وحد الفعل ابدا ورسره د یو فعل دو فاعلان جوړيږي دا خو صحیح نه ده نو پکار دا وچی وېدا ترکیب ناجایز نه وایو ضعیف وایو وجه دا چې د دې ترکیب د صحت سهيلي کېدلی شي ښا د صحت د پاره څه طریقې اگر چې کمزوري دي خو کېدې خوشي کنه کنه کېدل ناجایز به کیږي او که صحیح کېدل به ضعیف هم نه وي اوس کیږي خو کمزوري کیږي نو ضعیف دي خو نه درنکو څنګه کیږي تاسو ګورئ قاعدون غلمانه کی یو ترکیب یا یقعدون غلمانه کی یو احتمال لا دي کما دي الا ان تخرج له دا وو چې کوم دي دا خو د اسمیت نه وته حربیت ته تل دي او فاعل خو اسم وي دا خو اسم نه دي حرف دي نو بس دا خو فاعل نشو نو فاعل یو پاتې شو نه پیږي دمه دا یقعدون غلمانه یا قاعدون غلمانه دا غلمانه فاعل نه دی دا بدل دی فاعل څوک دی هغه ضمیر دی دا قران کې د غشان مونږ یو ځای کې د سبانه کوګه اوله سپاره کې تاسو پیږي او دریم دا غلمانه مبتدا مؤخره ده او دا قاعدون یا يقودون دای مبتدا خبري مقدم دی نو دا صحت احتمالات بکی اشتا امام کرخی رحم الله یو اصل ذکر کړی دی امور المسلمین محموله على الصحه على السداد متى امكانت بس صحیح ته اړه وای څنګه چې امکان لري دیو جن بدګمانه نه به وینه کوي ته وګورئ کوم ته ورسو الا ان تخرج الواو مگر دا چې وزي واو د اسمیت حرفیت نو څلاره به ونیسي او یو جعل المظهر یا دا چې وګرځولې چې مظهر بدلا من المضمر بدل چانه شي ضمیرنا او یو جعل الفعل یا دا چې وګرځولې چې فعل یقودون خبر مقدم على المبتدا او دای مبتدا مؤخر شي څوک به ان شاء الله کا ټول ورسېدلو درې قاعده برګوري څلورم قاعده ضمیر چې دی ضمیر لا یوصف دا کلم موصوف فی نه دویم جز ضمیر بکله صفت ویني نه موصوف واقع کیږي چې بل څوک صفت شونه صفت واقع کیږي چې بل موصوف شي ضمیر موصوف ولې نه واقع کیږي جواب ضمیر چې د ملیسب عارف المعارف دی متکلم او د مخاطب ضمیر او ته چې لکم صفت راوړي نه ته تخصیص کې به هغه کې خود تعریف پروت دی هغه نه کیږي کته زه تعریف کوم تعریف په کې مخ کې نه پروت دی ته زه توضیح کوم نو توضیح څنګه کې هغه عارف المعارف دی ته چې څوک صفت راوړي هغه د دینه په وضاحت کې کم دی نو څه توضیح به وکي کبوی نه شي کنه ته چې مدح او زم د بار راواله وای مدح او زم هم نه کیږي ځکه توضیح باندې حمل دي توضیح نه کېدل نو مدح او زم نه کیږي او که اعتراض وکي دا خود متکلم ضمیر او د مخاطب ضمیر عارف المعارف دی غایب خو نه دی وای غایب هم پاغو حمل له طردن للباب نو ضمیر عارف المعارف دی ښا نو اس قبل څوک راولي باغی صفت بیانې نه تخصیص یا تعریف خو نه کیږي توضیح وکي او توضیح نه کیږي ځکه هغه د مخ کې نه واضح دی پوهیږي او مدح او ذم په توضیح هم لیدام نه کیږي ورزو بنو والمضمر لا يوصف وجه لأن ضمير المتكلم والمخاطب عارف المعارف ده عارف المعارف دي وأوضحها بمعارفك واضحا معارف دي فلا حاجة ليس حاجة نشته لهما دي دوارو تا يعني ده متكلم ومخاطب ضمير تا ست حاجت نشته دي دوارو حاجت نشته لهما دي دوارو الى التوضيح تا واضح دي كانوا غايب اغي خوشتا کنه یار یا اعتراض وکا التا دو مطلق شوی والمضمر لا یوصف درې وړو ته شاملو او دلیل کې سره متکلم او مخاطب قصه وکړه دې ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي دا چې کله د دلیل برابر نه وي څه دوی زه هم غرقه او ته ورې مخکې بل تیر شوی و وګورئ
نو جواب کوي وحمل علیهما حمل شو په دوړو باندې ضمیر د غایبه تاسو پیږئ کنه حمل شو په دوړو باندې یعنی متکلم او مخاطب باندې د غایب هغه بس حمل لې څنګه وکیدا وعلى الوصف الموضح به اعتراض دی چې لکه نو زم مدح خودي وشي کنه یار وینه یار هغه حمل لې بچا موضحه باندې موضحه نه کېدله مدح او زمیم وعلى الوصف الموضح او هغه وصف چې کوم موضح وي چونکه هغه نه کېدل نو باغی حمل له الوصف المادح دا به نه کیږي او زام دا به ناراضي غیره ما طردا للباب دغه بره چې باب احکام ټول یو شان جاری شي کا باب معنی هر فرد معنی احکام جاری شي خجی دویم جز ولا یوسف به او صفت نشه کوله په ضمیر باندې د چا چې دا صفت واقعي شیغه موصوفي وجه سره مولي چې وجه دا چې صفت کې هغه معنا نشته ده صفت کې دا صلاحیت نشته چې په هغه معنا دلالت وکړي کوم چې په موصوف کې پرته ده پوه نه شولې دا صلاحیت وکړي نشته چې په هغه معنا دلالت وکړي کوم چې موصوف کې اور ولا يوصف به لأنه ليس في المضمر معنى الوصفية إذا كان اشتبه ضمير کې معنی د وصفیت كم وصفیت معنی او الدلاله على قيام معنی چې دلالت وکي په قیام دی او معنی بذاتی چې هغه مخکې موصوف کې پرته وي لأنه يدل على الذات لا على قيام معنی ځکه ولې نشته پکې ځکه ضمیر خو په ذات دلالت کوي په یو معنی خو دلالت نه کوي چې موږ وایو دا موصوف کې پرته ده لا على قيام معنی باندې بها ذات سره چې کوم معنی قائمه پاغه باندې دا دلالت نه کوي وکانه تاسو دې په پیږي څه مشکل خو نشته کنه لږ بر وګورئ علامه رضی چې ده شرح رضی هغه دلته یو مسله کړې ده صاحب د کافی باندې اعتراض کړي چې صاحب د کافی قاعده لږ ذکر کړي ده چې ضمیر موصوف نه واقع کیږي بس سره به دا ذکر کړي دا نه دي ذکر کړي چې ضمیر صفت هم نه واقع کیږي دا اعتراض صاحب د کافی باندې ذکر کړي او به ولا جواب کړي چې دا دویم جزء ځکه نه دي ذکر کړي چې ورپسې کومه قاعده روانه ده چې موصوف چې دا به اخص وي یا به مساوي وي په دغه قاعده کې دغه جزء شته کنه ولی موصوف به څه وي اخص او یا به څه وي مساوي وي نوکشا نو که چېرې موصوف اسم ظاهر شي او صفت شي ضمیر شي نو صفت ضمیر دا به اخص او مساوي شي موصوف به اخص او مساوي دی په مقابله کې نشي دا خو جایز نشو لہذا صفت نواقع کیږي ضمیر پوه نه شو دا کومه قسم چې وکړه دا دویم جز صاحب د کافی نه دی ذکر کړي چې صفت ضمیر نه جوړي ضمیر چې صفت نه واقع کیږي ولی نه دی وای دا ورپسې قاعده په دې دلالت کوي کنه ورپسې قاعده کې څه وای دا څه حساب دی وښه لګا ورپسې قاعده کې وای موصوف به اخص وي یا به وي مساوي وي نو کوم موصوف اسم ظاهري او صفت ضمیر شي نو به صفت اخص شي چانه موصوف نه نو قاعده به مات شي جایز نه ده بعض خلکو به علامه رضی اعتراض کړي الکه صاحب د کافی خو د قاعده ذکر کړي دا یار چې ضمیر صفت نه واقع کیږي دا خو ذکر کړي علامه جامی جواب کوي د علامه رضی مخه ته هغه نسخه و چې کې دا ټکه نو اوس پوه شوي وګورئ کوم ته ورسېدل وکانه ولم يقع معلومیږي چې نه دی واقع په بعض نسخو کې دا قول صاحب د کافی چې ولا یوسف به نو دغه وجه ده اعتذر الشارح عذر بیان کو شارح رضی د دې جزء نه بیانول وقال ویل ولم يذكر المصنف مصنف نه ذکر کړي انه ولا یوسف بالضمیر ولن لانه تبين ذلك بقوله ذکر واضحی کی دغه خبره بدی قولی چې والموصوف اخص او مساوي بدی واضحی کی کنه ما بخل چې پوه شو څو قاعده وشوري څلور پنځمه د وښي پنځمه قاعده د مناسب توجه موصوف چې په تعریف کې با یا د صفت نه اخص وي یا کم از کم
مساوی به ور سره دا سینه کېږي چې صفت دی په تعریف کې اعلی درجه والا وي یعنی اخص وي چا کې چې تعریف زیاتیږي ډېر خاص کېږي ښه داسې ده که نه نو لنډه دا ده تعریف د موصوف با د صفت نه زیات وي یا کم از کم موصوف به په تعریف د صفت سره برابر وي لہذا که چېرې د صفت تعریف زیات به موصوف دا وی جایز نه وي څوک بیان شو وجه څه ده وایي ځکه مقصود په نسبت کې موصوف دی نو څوک چې مقصود بالنسبت دی نو پکار دی چې هغه کې څه اعلیوالی وي که اولویت وي پکې نو هغه دغه دی چې کم از که اولویت نه وي نو کم از کم څه وي برابر خو وي که ځو مخکې واوره والموصوف چې دی څلورمه قاعده اخصو دا به خاص وي په معلومیت او معرفیت کې یا به مساوي وي د صفت نه الموصوف چې دی المعرفت موصوف معرفه یادوم دا څه کې اعتراض نه جواب کوي چې حیوان ناطقن هلته حیوان که تاسو سوچو که عام دی و ناطقن حالانکه موصوف صفت دی نو وایي من کم موصوف صفت یادو کم چې معرفه وي الموصوف المعرفه بیا به اعتراض کوي چې الحیوان الناطقو کې به دې لانجه جوړ شي اوس پس کې بھائی صدق به اعتبار سره عموم خصوص نه یادو یار چې حیوان کم ځای کې ولته به شریع بل ناطق به خامخای ناطق چې کم ځای کې ولته به حیوان مثال مې څه ویلو الحیوانو الناطق دلته وایي ناطق خاص دی که خیر دی حیوان عام دی نو خاص اخص خو صفت شو نه موصوف جواب دار موږ په دغه اعتبار سره اخص نه یادو بلکې په تعریف په اعتبار سره یادو کا معلومیت په اعتبار سره او معلومیت کې الحيوان او الناطق کچری الحيوان ته ولانی نو مساوي ور سره دي بهرحال مخکې راځي موصوف معرفه یادو دا اشد اختصاصا د اختصاص بزید فی بالتعریف تعریف به سره والمعلومیت سره د چانه بزید وي د صفتنا یعنی اعرفو دا موصوف بعرف منها د صفتنا لانه المقصود دی وجه ځکه موصوف چې هم دا مقصودی اصلي دی فیجب واجب د چې څوک مقصودی اصلي وي ان يكون اكمل من الصفه واجب ده ان يكون چې وي دی موصوف دا اکمل وي د صفتنا په تعریف کې او که اکمل نوي او مساوي الله نو کم از کم مساوي خو وي کنه لانه ذکا لو لم يكن کچری موصوف نشي اکمل منها اکمل دا صفتنا فلا اقل من ان لا يكون ادون منها نو کم از کم دا خودی نه کنه چې دا غینه دی ادون شي دا خودی نه وي والمنقول عن سبوي تاسو په دې قاعده باندې ټول پوه شئ اوس یو خبره فائدې په خاطر باندې کوي بي قاعده جره ویلا چې موصوف به اخص یا مساوي وي د چا سره صفت سره اوس راته لګ د دې بیان وکړه چې بدی وو معارفو کې کم تعریف کې اخص دی اعلی درجه والا دی او کم دویمه درجه والا دی چې موږ ته خو سواله پته لګي چې څوک موصوف جوړو چې هغه اخص وي یا مساوي وي د صفت سره د سینه چې صفت اخص جوړ اعلی جوړ امام سبوی بیان کړی دی او جمهور ورپسې دي مزمرات په ټوله کې اول نمبر دی دا اخص دی تعریف کې اوله درجه دی ودا بیا بس دا اعلام ودا بیا بس دا اسماء اشارات ودا څو درجه شولې درې اول دویم دریم خدارال اول نمبر څوک دی دا میسی دی کا دا اول شو دویم نمبر څوک دی اعلام او دریم نمبر مزمرات دی کا اسماء اشارات او موصولات او معرب باللام د دوړه په شریکه څلورم نمبر شو د سینې چې خپشي تاسو په دې پوه شو لہذا اوس دغه ته سوچ کوئ کا اوس ضمیر اعلی درجه دی کنه نه کوس د بل چا د صفت جوړې صحیح نه ده ځکه صفت اعلی درجه جوړیږي او دغه شان عالم چې دی کچری دا د دې صفت اسماء اشاره راوړي دا ټیک نه ده ها د اسم اشاره صحیح ویله علام و صفت څوک راشي اسم اشاره دا صحیح ده خود اسم اشاره صفت څوک راشي علم دا به ټیک نه وي یا اسم اشاره د دغه صفت معرب باللام
یا موصول راځي صحیح ده خو کرا الټه کړه ما رب اللام یا د موصول لپاره اسم اشاره یا عالم صفت شي او صحیح نه پیږي کنه او کوم د کې شراغري ولته به بانی کو د خیر سره وګورئ کوم نه تور رسیدلو والمنقول عن سبويه وعليه جمهور النحاة أن عرفها المزمرات ثم الأعلام ثم أسماء الإشارة ثم المعرف باللام والموصولات ددوال بشريكها فبينهما مساوات اخیری دوا دی کی مساوات دے وسرا شولا برګوري جی اوس تفریقی معرب باللام چې ده کنه د پخیره درجه کې ده که تاسو سوچوي نو کدا موصوف وو د دې صفت اسماء اشارات نشرات له عالم نشرات له زمایر خو سم نشرات له نه څوک برازي هم معرب باللام برازي کنه او یا با هغه څوک چې معرب باللام ته مضاف وي ځکه دا بل قاعده شو چې د مضاف کم تعریف وي دا د مضاف الیه پشانت وي کنه نو امام سیبوی بالکل پشانتی غلام زیدین غلام داسې معرفه شو لکه زید او مبرد وای چې نه د مضاف کم وي انا بغت وي کم وي نو سوره چې کله معرب بالله موصوف صفت به څوک راځي معرب بالله یا هغه څوک چې معرب بالله ته مضاف فی ځکه هم په حکم د چا کې دی د معرب بالله کې دی یا د دینم کم دی نو بس به ټیک شو صفت کم شو او یا به موصول څوک موصول سره مساوي دی دا به صفت راځي یا هغه څوک چې موصول ته مضاف وي یا به صفت راځي څو صفت راتلی شي څلور معرب بالله مضاف معرب بالله ته موصول مضاف موصول ته زو وګورئ ومن ثم اي ومن اجل ان الموصوف د دې وجنه چې موصوف باخص وي او مساوي لم يوصف صفت نه بیانېږي ظلام چې ده د ظلام یعنی موصوف نه جوړيږي ظلام الا بمثله مگر بمثل ظلام باندې اي ذلام مثل څوک دی په تعریف کې هغه ظلام د خپل دی کنه اي ذلام الاخر باندې او الموصوف باندې فإنه ايضا مماثل ذکر موصول له موصول فإنه ايضا مماثل ذکر دا موصول هم مماثل للذلام سره لما عرفت وقت یو پیجندلا چې بینهما من المساوات لما عرفت د وجه دینه چې تعالی اکشن دو درې لکه مخ کې و پیجندلو د دواړو ترمنځ څه دی و پیجندلو یار من المساوات کنا فی التعریف کې لکه جاءني الرجل الفاضل موصوف صفت دواړه معرب باللام دی یا جاءني الرجل موصوف الذي كان عندك امس صفت څوک شو موصول شو نه پیږي پی او بس او بالمضاف الى مثله دودا شو یا څوک چې مضاف فی په مثل دا ظلام تا یعنی یا خو یعنی ظلام تا یا دغه مثل یعنی موصول تا مثل المعرب باللام بلا واسطه کله بغیر د واسطې نه مضاف فی لکه مثال جاءني الرجل موصوف صاحب الفرس ډایرک معرب باللام ته مضاف دی واسطه شته صاحب ډایرک معرب باللام ته مضاف دی کنه او کله به صاحب کلمه مضاف بل شي ته مضاف او بل شي به معرب باللام ته هم سیده او بواسطه نحو جاءني الرجل موصوف صاحب لجام الفرس پوهه شولې په صاحب لجام ته به فرس ته لکه برو غري و سوال داري دا خبره مې وختي کړم دا چې دې مضاف تعریف مضاف الیه پشانتی کنا دې څه حساب دې مړوي دا مضاف چی دا تعریف کسب کوي رخلی د چانا مضاف الیه نه نو یا خو بینه دغه پشان شي لکه سی وای وای او یا دغه نه کمزوري خو رلیتی مبرد وی وره خو به هر صورت که مساوی خبر ختمه موصوف او صفت به مساوی شي او که معرب باللام ته مضاف وو ردی تعریف کم نو موصوف خو معرب باللام ته دغه بزیتی بس به هم سیده وره لأن تعريف المضاف مساو لتعريف المضاف إليه سبوي وي أو أنقص منه يأتي ناقص على الخلاف هذا اختلاف في مسألة ذكر فإن عند سبوي تعريفه مساو لتعريف المضاف إليه وعند غيره تعريفه أنقص من تعريفه مخير عزيزي تصحبه كنا أو إن أنقص أو انقص یا بناقص وی د مضاف تعریف منه د مضاف الیه على الخلاف دا مسله اختلافی ده
کم اختلاف کم چې واقع دی په مابین د سیبو یو د غیر مبرد کې بخلاف سائر المعارف الاکبر وګوري باقی نور معارف یعنی مزمرات اخواسم صفت نه جوړیږي یا اعلام یا اسماء اشارات تاغه جوړه صفت د پاره د معرب باللام دا وسی نه وی کنه پیږي ځکه خود دنه په تعریف کې څه دي اعلی دي پیږي کنه یار بخلاف سائر المعارف فإنها اخص ذکا هو خاص د ذلامنا فلو وقع کشری واقعی اخص نات د چاره په لغیر اخص تفاره نبی وڅ کو یار که غیر اخص دا اخص نات واقع شوی او د چاره پر غیر اخص تفاره بالفرض والتقدير د معرب باللام د بارا نات راغلو اسماء اشارات یا اعلام به بچکو به ته موصوف صفت نه وایو به ته مبدل منه او بدل وایو دغه باندې میاده ورکه اوري فهو محمول على البدل عند صاحب هذا المذهب څوک چې دغه قاعده بیانې دا خاص او د مساوي والا به دار او قصه پکې کوي وانما التزم وصف باب هذا باب اسم الاشاره بذلام الاکبر وګورئ هذا چې دا کنه هذا توجه بر ګورئ دا اسماء اشارات دي د سبوی درای موافق دا په دویم درجه کې دي کا دویم کو درېمو دا درېمو دا په درېمه درجه کې دي بالفاظ دیگر دا د معرب باللام نه او د موصول نه په تعریف کې اعلی درجه دي صحیح شو او تعریف چې صفت دا مساویم کېدلی شي او دا صفت یادوما موصوف د موصوف مساوي کېدلی شي دا صحیح ده ادنام ته کېدلی شي دا هم صحیح ده اعلی تی نو د دې قاعدې په بنا باندې پکار د چې اسم اشاره صفت اسم اشاره کېدلی شي مساوي دي کنه همدغه شان موصول کېدلی شي حالانکه لازم ده چې د اسم اشاره صفت به صرف ذلام راځي معرب باللام یا موصول راځي یعنی اسم اشاره نشي راتلی مړه لن اعتراض به جوړ کو صفت او موصوف مساوي کېدلی شي کنه نو د اسم اشاره صفت د بکاردار چې اسم اشاره راتللی شي حالانکه راځي نور قصه کو تو غوري وانما التزم او لازم شوی د چې وصف د باب د هذا سمانا یعنی باب د اسم اشاره د دې صفت چې کینو بچا به کې بذلامی څنګه وي مثل مررت بهذا موصوف الرجل صفت مع ان القياس سرد دين قياس يقتضي جواز وصفه تقاضا کوي چې جایز دي د دې صفت بذلام سره هم زکدات یاد نه ده موصول سره هم دام یاد نه ده والمضاف الى احدهما سره هم دام یاد نه دي اسم اشاره سره هم پکارو حالانکه سرب څوي ذلام به وجد دي سره واورا للابهام الواقع في هذا الباب بحسب بالشرع اصل الوضع المقتضي لبيان الجسم جنسي جواب کوي مولوی صاحب اصل کې د اسم اشاره وضع شوی دا د سی وای اسم اشاره په وضع کې ابهام دی نو که چره دا موصوف او موږ صفت څوک راوړو اسم اشاره نو هغه ابهام به ختم نشي یا بل څوک راوړو چې هغه وضع دی ابهام هغه رفع دی ابهام نشي کوله نبی به دغه ابهام ختم نشي نو څوک دی چې هغه دغه ابهام ختمي معرب باللام دی کني قاعده چې تا څنګه ویلا بکاردار چې اسم اشاره هم صفت راتله تشان بکاروا خو بس دغه لنجه جوړېدله چې رفع دی ابهام نه کېدله او دغه شاندانور قصې کوم کسان چې یاد کړه کم اشیاء چې یاد کړه هغه هم بکاردار چې صفت جوړېدل شوی خو هغه رفع ابهام نشي کولای تاسو خبره پیږئ کني پکار و چې دغه صحیح وي وګورئ کم دی للابهام د وجه د ابهام نه کم ابهام کم چې واقع دی په هذا الباب د اسم اشاره په باب کې بحسب اصل الوضع په
حسب د اصل وضع په اعتبار سره المقتضی لبیان الجنس دا سی بهام دی پکې چې هغه تقاضا کوي چې زما د جنس بیان دی وشي او د جنس بیان سره پچا کیږي بظلام نو نفیدا اريد رفعو که څوک اراده لري چې زی لري کما الله یتصور نه کیږي چې دغه بهام دا دی ختم شي د جنس بیان دی وشي بمثلی په اسم اشاره باندې اچھا څه اللي بهام دې بهام دې بچاله رشي اسم اشاره په مثال باندې نه کیږي پوهیږي ولا یلی لګبر وګوره به اعتراض وای به خود سے وکه کنه تا ویلو چې د مضاف الیه نه تعریف کسب کوي څوک مضاف او مضاف او د مضاف الیه تعریف یو شان وي نو بس صحیح ده چې کله معرب باللام صفت واقع کېدل شو نو به هغه څوک چې معرب باللام ته مضاف وي نو به دغه صفت واقع شي کنه ځکه هم د معرب باللام په شان دی خو نه درنکو د اسم اشاره د بار صفت څوک جوړېدل شي معرب باللام تسدا نو هغه څوک چې معرب باللام ته مضاف وي نو د معرب باللام نه تعریف را کسب کو کنه دا په شان شو کنه نو په کار د چې غم څه شي وس صفت شي ته خو غم نسی کی مررت بهذا الرجل ټیک دی خو مررت بهذا صاحب الرجل دا نه دی وی جی دا مضاف د شانه تعریف راکاږي تاسو نه تاسو کوم وی جی د مضاف الیه نه دا خو خپل سوال غره دی تعریف د مضاف الیه نه رخصته نو چا چې سوال کړي دی په تعریف کې د بل نه حاصل کړي دغه نه اوس منګ څنګه یو فایده والو مړ ورکی کدا دی پکې دی سوال کې سوال نکېږي کني مولا وته دومره کنځري وکي چې سوال چې تعریف کړي وګورئ خلک وایي دا غل نه کو نه غواړي که څه وایي اچانه مړونه ښه وګورئ کوم ځای دی ولا يليق بالمضاف او مناسب نه دی په هغه مضاف سره المكتسب چا کسب کوي تعریف د مضاف الیه نه لانه کالاستعاره من المستعید دا خو سوال کول دي دا غچانه چې په سوال حاصل کړي او دا د سوال کول دي من المحتاج للفقير نه نو لنډه دا د فتاین نو متعین شذلم لتعین فی نفسه زکا متعین فی نفسه د چانه هغه تعین نه را کسب کوي او حمله اعتراض موصول سره څه کې خو واقع کیږي د هاذا پر صفت وای موصول خود معرب باللام په شان دی کنه یار ول دا مینو ویلې تاسو خبره پوه شولې والموصول شری او حمله او حمل له په څه شری الموصول به لك الف شته کنه خدای خو دې غر کی دلته نه دی لیکل لی موصول لیکل او حمل له الموصول موصول عليه بچا مضاف معرب باللام باندې ولانه معاصلته ځکه چې موصول سره سله مرګري شي مثل زلام شینو مثالي مثل مررت بهذا الذي هذا موصوف دغه ور اسم اشاره الذي كرم اے الكريم نه پیږي په اخیری خبره لګ برو غوري چونکه اسم اشاره چې کله موصوف واقع شي دي کې بهام وی نه څوک پکار دی چې د جنس بیان وکي نو اورا کوم عرب باللام دا کار نه کول او ته به تم صفت نه واقع کی کوم عرب باللام دا غي بهام نه ختمو بیان د جنس نه کو به ورته څه وایو تمزه بس مقصود څه دی دا غي بهام ختمول دا غي د جنس بیان کول اورا ومن ثم اي ومن اجل ان التزام وصف باب هذا د دې د وجنه چې لازم دی چې وصف وشي د باب د هاذا په ذلام باندې لرفع الابهام د پارا به بیان الجنس چې رفع د ابهام وکي او بیان د جنس وکي ضعف ضعيب د مررت بهذا الابيض ور الابلامي صفت راغلي الابيض چا د هاذا خو چون کېلته الابيض خدا هاذا نزيد ابهام بکې پروت دی ابيض ورشه کېدل شي لانه لا يتبين به ځکه نوازی کی بدی ابيض سره جنس مبهم لان الابيض شرع عام نحو عام لا يختص بجنس دون جنس تاخذ سنه د چو جنس کی وای بلکې بم نه د دې وجه کې کله خریم سپینی کله بتن سپینی بل جنس د کله بل چ سپین کله بل دسی کني دون وحسن او دا ترکیب سید مررت بهذا العالم دلته ګور الف لام چره جنس بیان کړي عالم صرف انسان کې دلی شي او انسانانو کې به څوک العالم مذکر د بار راځي صرف سړی دا هاذا ابهام لري کوز دا صحیح شوکا مررت بهذا العالم لانه يتبين به ځکه بیان شو دې سره چان المشار الیه چې دا هغه انسان دی بلکې رجل دی پوه نه شری به
بس وګون